د چا چې پیشه حرام، لباس حرام، خوراک حرام، ټول ورځ کرتوت او کردار حرام، غل او ډاکو او بېمان او د قوم د غوښې او د ریشې دشمن. مار دومره ظالم نه دی، لړم دومره ظالم نه دی، زمری دومره ظالم نه دی، یو موذي شی دومره ظالم نه دی څومره ظالم چې انسان. دا انسان ماشومان حلالوي که نه؟ نو څومره ظالم چې انسان دی دومره ظالم یو موذي شی په مخ. بې ګناه سړي دوی ولیکني دا سړی بوځي لکه څه بلا در باندې وایي ما ته په ډکه حجره کې ووایي چې غول مه خور. دا د پښتنو اصل. دلته یو ډله ده پښتون دی، مونږ پښتانه. تاسو پښتانه یې؟ دلته چې غږیږي ګډیږي پښتون. څوک چې ماشومانو له د ډمتوب دکان ویسته یا پښتانه یې. ډولکو ته چې بنګ لري چې هغه پښتانه یې. تاسو پښتانه یې. او د قوم بچي تباکي یا پښتانه یې. تاسو پښتانه یې که د بړو جولاګان پښتون دی ته پښتون نه وایي، لنګ وایي، لنګ جارو راغلی د سړک جارو کوه. پښتون چاته دی؟ دې خوا وګوره موږ پښتانه یې. زمونږ ښځې په سیدسن پیر کې څه کوي؟ څه کوي؟ غسلخانې څه دپاره جوړوي؟ زمونږ ښځې په شیخ جنید صاحب کې څه کوي؟ زمونږ ښځې په شیخ حبیب صاحب کې څه کوي؟ زمونږ ښځې په اصحاب بابا کې شپې کوي که نه؟ وایي پیمانه په بو زیارت ته د اتوار نوی اتوار دی، په بو لزما نوی اتوار دی. شیخ صاحب ورسره او شیخانی ورپسې. تاسو پښتانه په کوچي بازار کې زمونږ ښځې څه چا په سټ په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي. صدر روډ باندې لیډا په موټر کې ناستي ماشوم قلارئ او لیډا یې دکاندارانو سره انګټي او هغې سره چې څوک چیړو کي نه چې تاڼې له راپورټ ته لاړ شي نو وایي چې د شریفانو ښځې بربنډې ګرځي. د شریف ښځه بربنډه ګرځي. دا نن داسې کړي دا رمداس کې د څه ډیپو شو مبارک هم شه. دلته یې لا ورته سپایي مودرولې چې ښځو سره هلکان چیړو. یو سړی ما ته راغی ویل جي زنانه په لار روانې دي هلکانو مالخره چې بار وځي د خرونو نه بچ کېږي. ویلې نه مال خو خره راوتې وه خرونو وچېړه. مونږ څه وکړو؟ نه په شرمونو پټ شئ. پښتو نوم ولې الی؟ پښتو ولې شرموئ؟ دا قوم پښتون دی. صوبه سرحد ته چې راشي په ګورنمنټ هاوس کې ورته خټک ډانس وکړي. کوي که نه کوي؟ خټک لوبې به م لیدلي چې بنګه ورته شي. نورو بادشاهانو ته دا وښیي چې د دې صوبې خلک دا پښتانه چې دي دا ډمان دي. دوی له د ګډا چل ډېر ښه ورکړي. نو په ارام کښېنئ، نه پښتو شته نه غیرت شته، خو بس دغسې څیزونه یو لکه خر او ټټو او ګیدړ او لومبړ او میلو. مونږ هم پکې ګرځو را ګرځو خورو او غول کوو. چې مرګ راشي مردار شو د اول ملا دې خدای ژوندی لري دی د جنت دغه را سره په قبر کېږي بیا لاندې چې هر څه کېږي. د خپلو هلکانو تم لګام وانه چولو آینده به دا نسل چې دی ټول زمان. دې حرامیانو له د کوره خو دومره پیسې میلاویږي نه. دا حرامیان بغلي او دې حرامتوب له به دا پیسې پیدا. تاسو به بیا په لویه ګیره ګرځئ چې هله زوی مې غلا کې نیولی شوی دی. نو دې هلکانو ته لګام واچوئ، لاسونه او خپې پې مات کوئ، وینې پې روانې کوي، کینی دا آینده نسل تباه کېږي. 18 ورځې پسې یو مړی راوویستو. هغه به څه کول؟ هغه سپلایر و دی د بډبېرې بیس تبا انګریزانو ته هغه ښځې سپلۍ. وښیم درته بالا ماڼۍ کې چې د بډبېرې بیس پیرنګیانو ته ښځې چا سپلۍ کړي؟ وښیم اوس هم عدالت ژوند دی. اوس مسلمانې ښځې به پیرنګیانو ته لعنت په داسې قوم. هغه سره خلک مړي ژوندي کوي، د هغه خلک مړو له ورځي. چې په لاره لاړ شي دلته نه یو تاڼېدار یې بدل کړی و. ما ایس ایس پي ته ویلې ما تاڼېدار دی ولې بدل؟ وہ آپ کے بانا مانی کا ایک معزز آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ ہماری بےزتی کرتا ہے. من وہ تو معزز نہیں ہے، وہ تو کنجر ہے. وہ جو نہیں کنجر تو نہیں ہے. اس نے بوسکی کا قمیص پہنا ہوا ہے اور لٹھے کی سلوار ہے اور چشمے لگائے ہیں، کراکل کی ٹوپی پہنتے ہیں. مال ایسی ٹوپی اور ایسی لباس تو آج کل کنجر ہی ڈالتے. تیرے بوسکی پہ قمیص اور د کراکل پہ ټوپۍ دو په د شپې مې پې آډر کینسل. وایي خندل سپلایر مال مړی ویستل جایز نه دي. ویل وباس ویل جي ته اجازت مال ځئ چې څه کوئ کوو. زم ورپسې لاړم. چې لاړم په منبر رسول ناستم چې قبر یې پرانیستو او ړومبی خښته یې تبه ځای را لرې کړه. دومره لړمان راووته او کم از کم دومره ویښته پې ولاړ او داسې قرار شو په دې لحد کې چې مال یې چړه رانه بوټ ووت او رامنډې مې سایکل را سره وه مې په ځای پرېښو او رامنډې مې کې او دې سړو ټوپ کو د قبر نو پې خاورې ورچولې. 18 ورځې پسې رئیس د هغه مې دا حال په سترګو لیدلی دی.